نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم. محترمو، نن در سره د خوب د فاره یو وظیفه شیر کول غواړم. لکه بعض انسانان وي هغوی له خوب نه ورځي، چا د پریشانی وي، چا ته بل داسې حالات کې وي، چا له هسې نه ورځي. د هغې لپاره داسې یو عمل درته ښیم چې انشاءالله تاسو هغه کوئ نو انشاءالله تاسو له به خوب بیا درځي. علما لیکي چې فضربنا على آذانهم في الكهف، دا 15 سپارې د آیات د دې ځای پورې بس. یو کس دی خپل ښی لاس سکند به خپل سر باندې کیدي او دا د دومره وپیري وی او وددې شي انشاءالله دله به خوب ورشي. او که بیا هم نه ورځي بیا دې دا آیات وی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. او په نبی رسول الله والسلام باندې بیا درود شریف وی انشاءالله په دې حالات کې بدیله ډېر بهترین خوب ورشي او ښایسته خوب ورشي، سترګې به چې کوم دی ورشي وده بشي. نو بهرحال دا هم یو ښه عمل دی چې چا له خوب نه ورځي د دې هغه احساس به د هغه سره وي نو هغه له بیا د دې عمل کول چې کوم دی پکار دی. الله رب عزت دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. وما علینا الا البلاغ.